دا او سمجھدار خلق هغه دا چې هغه دا قیمتي وخت د آخرت په تیاری کې استعمال کی او قیامت پورې الله پاک ته جواب ورکوي شي چې الله د مو د قیمتي عمر د دین په خدمت کې تیر کړو، مو د خپل قیمتي ژوندون د تو په عبادت کې تیر کړو. عن عمره فيما افناه انسان نه بده عمر بری کې پښتنه کول شي چې دغه عمر په کومو چارو کې تیر کړه دا. سمجھدار خلق هغه دا چې هغه ہر وقت د آخرت د تیاری د پورا فکرمند وي. عام طور باندې د خلکو په ذهن کې وا خبره دا شنول شوی دو چې دین باندې عمل کول ډېر مشکل دي او عام خلک دا خبره کوي چې دا د موږ د واس خبره نه دو، حالانکه حقیقت دا چې الله رب العزت دا دین ډېر آسان جوړ کړی دا. امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې مستقل یو باب قائم کړی دا چې الدین یسرن، دین هو ډېر آسان دا. په دین باندې عمل کول هرگز مشکل نه دی. انسان چې ډېر معمولی طلب لري، ډېر لږ طلب لري، هغه ډېر په سکون او په اطمینان سره په دین باندې عمل کوي شي. ډېر مختصر اعمال داسې دي چې په هغې انسان خرچام نه کیږي، په هغې انسان ستړی کیږي نه، په هغې به د انسان توانایي هم نه خرچ کیږي، خو هغه د آخرت کې د انسان د درجاتو د بلندۍ دپاره بهترین اعمال دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي سبحان الله نصف المیزان، چې کوم سړی یو ځلي سبحان الله ویایي د میزان تله نیمه د نیکو اعمالو نه ډکه شي. والحمدلله تملأ المیزان، او چې کوم سړی یو ځلي الحمدلله ویایي د میزان تله ټوله د نیکو اعمالو نه ډکه شي. صرف یو ځلي سبحان الله په ویلو سره میزان تله نیمه دا د نیکوی نه او د اجر نه ډکه شي، او چې کوم سړی یو ځلي الحمدلله ویایي د میزان تله ټوله د نیکوی نه ډکه شي. او د میزان تله څومره دو د عظمت او د دې لویوالی څومره ده. چنانچہ کتابوں کی لکھلی دی روی ان داود علیہ السلام سأل ربه ان یریه المیزان. حضرت داود علیہ السلام دی اللہ پاک نے پشتنا وکړه الله موته د میزان تلا عرش کو راکه. میزان تلا چې قیامت پورې زو په کومه تله کې د خلکو نیک او بد اعمال تلل شي. د میزان تلا څومره لوی دو فاراه کل کفه کما بین المشرق والمغرب. الله پاک جل جلاله د میزان تله یو طرف ورشکورا کا دومره لوی و لکه د مشرق نه اوخله تر مغرب پورې دومره لوی د میزان تله یو طرف. چې کله داود علیه السلام هغه میزان تله ولیدله فلما رآه غشی علیه، چې کله داود علیه السلام د میزان تله ولیدله نو بېهوشه شو. فلما افاقه، چې کله په هوش کې روغی وتوی الهی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفته حسنات. الله څوک داسې سړی ده چې هغه په دې خبرې باندې قادره ده چې د مشرق نه وخله تر مغربه پورې دا لوی تله دا د نیکو اعمالو نه ډکه کی. څوک ډکوای شي دومره لوی تله؟ پروردگار ذوالجلال وی تو فرمیل یا داود انی اذا رضیت عن عبد ملأته بتمرة واحده. ای داود علیہ السلام موته چې کله د خپل بنده څه عمل می خوښ شي زد مشرق نه اوخله تر مغربه پورې دومره لوی تله دا په یوې خجرې سره ډکه کو. چې کوم سړی د مو په نوم باندې وا خجیره صدقه کی زه د یوې خجیرې سره د مشرق نه اوخله تر مغربه پورې پورا تله ډکه کړم. دا دومره وسیع تله، دومره وسیع میزان ترازو دا په یوې خجیرې سره الله پاک ډکه. فرمایي چې کوم سړی یو ځلي سبحان الله ویایي د میزان تله نیمه ډکه شي، او چې کوم سړی یو ځلي الحمدلله ویایي میزان تله مکمله د نیکوی نه ډکه شي. الله پاک جل جلاله مشتو بندے دومره کرم کړه دا، دومره د الله پاک په مشتو بندے احسان دا چې انسان مختصر مهنت سره دومره زیات اجر ګټای شي چې د هغه اجر مش تصور هم نشو کوای. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
چې حضرت سلیمان علیه السلام تخت په هوا باندې روان و. یو دیہاتی سړی کاشتکار پمزکه پټی کې چارې کون کا سړی خپل چارې کولا چې کله اسمون طرف ته وکتل په اسمون کې په هوا باندې تخت روان ده. حیران شه یا الله ایتو قدرتونه په هوا باندې تخت ګرځي. نو ډېر د حیرانتیا د وجنه ویل سبحان الله. الله پاک جل جلاله هغه اواز حضرت سلیمان علیه ورسمو. سلیمان علیه السلام فوراً تخت حکم وک تخت پمزکه باندې کښینا. تخت مزکه ته روغای او سلیمان علیه السلام هغه دیهاتی سړی نه پښتنه وکړه چې دا سبحان الله تو ویل جی دی الله نبی ای تو عظمت د تو سلطنت او د تو شان و شوکت می ولیدا به اختیار د موزرن سبحان الله وتعالى. حضرت سلیمان علیه السلام تو فرمایل چې تو تا دنت او د مو د بادشاہي دا عظمت احساس خوشو خو تو تا د خپل سبحان الله د عظمت احساس نه وشو. مدا قسم دې پروردگار په ذات بنده چې تو یوزلی دا سبحان الله ویل دا د مو د پورا بادشاہي بنده فضیلت لري. زکه چې د مو بادشاہي خو به ختم شي خو د تو دغه سبحان الله دا به تو د پر د قیامت پورې د نجات ذریعہ ګرځي. د مو عزت منو قیامت پورې چې کله سخت هر سړی په خپل مصیبت کې مبتلا وي. نفس عالم بوي څوک سړی دی وی نکای دی پر ابو طرف ته بل طرف ته ترپیږي خو څوک په هم د ایوان کی بر کولو دی پر ته جوړ نوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې قیامت پرې به یو سړی الله پاک ته پیش کړی شي چې هغه نیک اعمال او بد اعمال دا به بالکل برابر وي سره. الله پاک به تو فرمایي چې بندا ای تو نجات دی پورا ای دې تو خلوصون دی پورا ای دې تو کامیابی دی پورا صرف دی وی لوړ شه د محشر په میدان کې د چانه ایوان کی روړه ای تو نجات بو یقیني شي تو ته جنت ملاو شي. دا ډېر مطمئن وي دو په خپل فلور باندې اعتماد وي دو په خپل ورور باندې اعتماد وي دو په خپل مور باندې اعتماد وي دو په خپل بچونو باندې اعتماد وي چې هغه خو د مو سره په دنیا کې ډېره مینه او محبت کوم هغه به مو ته کم از کم ایوان کی خورو کی چې کله دا حشر په میدان کې هغه په ستر پیږي هغه به یو کس هدتل ایوه نه کړور نشي ایوه نه کوي ور کبر دي پر وته یور نشي. نو گویا کې د حشر په میدان کې څوک و چاته ایوان نیکی هم نه ور کوي او نن مشتا الله پاک مکارو غړې دو مهلت یې روکړه دا مختصر وخت کې دومره لوی نه کوي مش غټای شو چې دا د مش دی پر د آخرت کې د نجات او د درجات او بلندۍ ذریعہ ګرځیدای شي. حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې دوا قسم خلق زنه کسان خو هغه وو چې اغا ته الله پاک جل جلاله دین کې هم زبردست مقام ور کړو او دنیا په اعتبار سره هم الله پاک غوته زبردست دنیا او مال پیسہ ور کړی و. هغه به مال پیسہ په دین باندې لګولا او یو بل طبقه وا چې هغه غریب صحابه کرامو هغه سره د دین نعمت خو هغه سره دنیا مال پیسہ نه و. لکه څنګه مشتسنن مقابله کوو د یو بل سره په کور جوړولو کې یو بل سره په دکان جوړولو کې یو بل سره په کار کوټی کې مقابله کوو. دغه سه صحابه کرامو د یو بل سره په نیکو اعمالو کې مقابله کوله چې د مو نیک اعمال د بل نه زیات شي په نیکو اعمالو کې څوک د مو نه مخته نشي. دا بو د صحابه کرامو خپل منځ کې مقابله وسره. نو دا غریب صحابه کرام سره جمع شول ولا چې د مالدار صحابه کرام خو د موږ نه په نیکو اعمالو کې مخته لوړل ځکه چې موږ منځونه کو دوی حل منځونه کوي موږ رجې لرو دوی هم رجې لري موږ تلاوت کوو دوی هم تلاوت کوي خو دوی د الله په لار کې د مال پیسہ خرج کوي او موږ نشو خرج کوای. دوی غلامون ازودوي موږ نشو ازودوای. دوی حج او عمره کوي موږ حج او عمره نشو کوای. دوی موږ نه په نیکو اعمالو کې مخته شول. نو دا غریب صحابه کرام علیه وسلم په خدمت کې پیش شول او غیته گزارش وکړه د الله نبی شان یو موږ نه مالدار صحابه کرام په نیکو اعمالو کې مخته لوړل. حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایل
چې زه تاسو ته څو کلمات شوم، زه تاسو ته څه ذکر اذکار شوم چې په تاسو کې څوک د اغ ذکر اذکارو پابندي کوي هغه نه به څوک هم په نیکو اعمالو کې مخته نشي ما سوای د هغه سړی نه چې کوم سړی دغه نیک اعمال کوي، کوم اذکار کوي دینا ما سوا بل څوک په دنه په نیکو اعمالو کې په اجر او په نیکۍ کې مخته نشي. حضور صلی الله علیه وسلم دوی ته فرمایل چې تاسو هر منځنه ورستو سبحان الله درې بوندې دیرش ورایای، الحمدلله درې بوندې دیرش ورایای، الله اکبر څلور بوندې دیرش ورایای. تاسو چې کله دغه وظیفه کوئ دغه ذکر اذکار کوئ تاسو نه به څوک هم په نیکو اعمالو کې مخته نشي. خوشحاله شول او چې کله بل منځ ټیم روغای المنځنه ورستو صحابه کرام نوستو سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله دا ذکر اذکار شروع کړیو. هغه مالدار صحابه کرام ډېر په غور سره وته کتل چې دا څه خزانه دوی ته پلوس باندې ورغلې دو. چې کله دوی فارغ شول نو دوی نه پښتنه وکړه چې تاسو منځنه بعد څه شي ذکر کوم. هغه صحابه کرام ته وشو چې موږ منځنه دغه کلمات تیرول او دا مشته حضور صلی الله علیه وسلم شولې دي. چې کله وګرځیدم بیا ټول خلک آرام سره نوستو او دغه ذکر اذکار کوم. غریب صحابه کرام هم نوستو او مالداری صحابه کرام هم نوستو. غریب صحابه کرام بیا پریشان شول چې یا الله دا همون بیا په نیکو اعمالو کې مخته شول چې کوم ذکر اذکار مشته حضور شولې وو هغه دوی ته هم پته ولګېدله. نو د بل منځنه ورستو صحابه کرام بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شول او گزارش وکړه الله نبی تو چې مشتکم کلمات شولې وو هغه کلمات خود مشغار صحابه کرام هم شروع کړل هغه موږ بیا په نیکو اعمالو کې مخته شول. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وخندل او وی فرمایل چې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دا چې چاته خوشي الله پاک خپل فضل معامله سره وکي. مقصد دا غدا چې الله پاک دغه خلکو سره د فضل معامله کړي دو چې هغه ته مال پیسې ور کړي دو او مال پیسې هغه خلک په دین باندې لګي دا د الله خپل فضل دا په دې باره کې څوک اعتراض کول نشي. نو مختصر وخت په لږ وخت کې ډېر نیک عمل کول او ډېر نیکۍ ګټل دا د سمجھدارو خلکو طریقہ دو. حضور صلی الله علیه وسلم یو اور صحابه کرام ته فرمایل چې په تاسو کې څوک هم شپه لاسو پره تلاوت کولو نه بغیر چې ودن شي یعنی تاسو روزانه هر شپه د لاسو پره تلاوت کوئ. صحابه کرامو ته گزارش وکړه چې د الله نبی روزانه څوک د لاسو پره تلاوت کوي شي یواش په به وکی دویش په به وکی دریش په به تلاوت وکی روزانه لاسو پره تلاوت څوک کوي شي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې توسه ته سورۃ اخلاص یو نه ده توسه ته قل هو الله احد سورۃ یو نه ده الله نبی مشتید ده دوی ته فرمایل چې دا یوزلی سورۃ قل هو الله احد سورۃ تراول دا د لاسو پره تلاوت برابر ثواب لري. لاسو پره تلاوت سړی سوچ وکي په دې خبره باندې چې الله پاک څومره د کرم معاملات موږ باندې کړی دو چې سړی یو حرف یای په یو حرف باندې لاس نه کای ملاویږي. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دا بلکې الف گوشه حرف تا لام گوشه حرف تا او میم الف لام میم باندې دیرش نه کای ملاویږي. بیا چې کوم سړی تلاوت کی پورا په هغه به څومره نه کای ملاویږي. بیا چې کوم سړی پورا سپیرا تلاوت کی هغه به څومره نه کوي. بیا چې کوم سړی لا سپیره تلاوت کی د هغه نه کای خو موږ شمیر هنه شو کوای. حضور فرمایي تاسو یوزلی سورۃ اخلاص ته راوي تاسو ته الله پاک لا سپیره تلاوت برابر ثواب درکړي. او بل طرف ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ سوچ وکړو په دې خبره باندې چې دا قل هو الله احد سورۃ دا خو موږ ته هر چاته یو ده مشرونو ته هم یو ده کشرونو ته هم یو ده ځوانانو ته هم یو ده او بوډاګانو ته هم یو ده نارینه‌و ته هم یو ده او زنانه‌و ته هم یو ده.
دا سړی په لیارې کې سفر کولو په دوران کې هم تلاوت کوی شي، چې دیکونه کې نوستی په یو ټیم کې هم تلاوت کوی شي، چې پټي کې خپل اچار کوي په یو وخت کې هم تلاوت کوی شي. سړی چې کله ملمنو سره نوستی سورت اخلاص تلاوت کوی شي. مختصر عمل دا، نه انسان خرچه پکېږي، نه انسان وینه په کمیږي، نه انسان قوت او توانایي په صرف کیږي، په مفته کې د آخرت تیوري او د آخرت ثواب ده. او بل طرف ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی یو ځلی سورت یاسین تلاوت وکي، یو ځلی سورت یاسین تلاوت وکي، الله پاک جل جلاله دتا د سورت یاسین یو ځلی تلاوت په بدل کې د پورا قرآن پاک ختم کولو برابر ثواب ورکوي. سورت یاسین باندې 15 منټه لګیږي، زیات نه زیات په دې باندې به 10 منټه ولګیږي، خو په 10 منټه کې د 10 پوری قرآن پاک ختمولو ثواب الله پاک انسان ته ورکوي. سورت اخلاص باندې صرف 10 سیکنډ لګیږي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا مختصر وخت په ولګیدا او د 10 سپیره برابر ثواب. د زندګۍ لمحه لمحه او د منټ قدر کوي، هغه خپل زندګۍ منټونه ضایع کوي نه. امیر سلسله بزرګ حضرت مرزا مظهر جان جنا رحمت الله علیه دا په هندوستان کې و هندوستان کې د خانقاه وا، او بل طرف ته خراسان نه د افغانستان وی علاقې خراسان نه دوا طالبان روغل انډیا ته حضرت نه بیعت کولو د پره لوسنیوي کولو د پره. حضرت مرزا مظهر جان جنا رحمت الله علیه په خپل خانقاه کې د خپل ترستو او داسې غمو ا د خراسان طالبان چې کله تلو په غوړه باندې روغل هغه مرزا مظهر جان جنا رحمت الله علیه ونه پیژاندو او تلو باندې او داسم کو او یو بل سره خبره هم کوله. نو یو طالب ته ویل چې دا تلو دا د خراسان کې ججمات کې کوم تلو دا کنه اغه دغه تلو ستر ده، هغه بل ته جنا تو اندازه غلطه دو، هغه تلو خو ډیر ستر ده، دا خو وړو کې غونډه تلو ده. په دې د خپل منځ کې مکالمه سره کوله او حضرت مرزا رحمت الله علیه او داس وکړ او خپل کمرې ته روغای. دوی ورسته پښتنه وکړه چې حضرت په کومه کمرې کې خلکو ته وشوله، دا دوی کمرې ته ورغلل او حضرت نه گزارش وکړه چې حضرت موږ لوسنوي د پر غوري مشته لوسنیوای روکا. نو دوی ته فرمایل چې لوسنیوای خو به ورستو کوو، اول دا فیصله ضروری دو چې دا تلو ستر دا کدی خراسان جماعت تلو ستر دا، اول به دغه فیصله سره کو، یو وغینا پاس بیعت کیږي لوسنیوای بو کیږي تو سے دغه تلو وکچ ہوئی بیا خراسان تلوړ شوی به د اغ تلو پیمایش وخلوی چې کله دا فیصله وشي کنه دا ډیره ضروری خبره ده، یو وغینا پاس لوسنیوای کوو. مقصد یې دا چې انسان دومره قیمتي ژوندون ده تو سه په دې خبره باندې خپل وخت ضایع کوی چې داغه تلو ستر ده او هغه تلو ستر ده، دا څه د وخت ضایع کول څه خبره ده. موږ سوچ په دې خبره باندې وکړو چې موږ زندگی څنګه ضایع کوو په فضول خبرو کې، فضول تبصرو کې، دا د مشرق خبره، دا د مغرب خبره، دا پاکستان خبره، دا افغانستان خبره، تبصره سره شروع کو منټونه نه موږ 200 غنټه په دوه حالانکه موږ ته پولیس باندې هیڅ شي نرسي. څوک شل زمونه وا او سن نیک خلق وو، سعادتمند خلق وو چې یو طرف ته دنیا چارې لري کوله او بل طرف ته به شوا هر وخت د نیکو اعمالو په کې مصروف وا، د آخرت د اجر حاصلولو کې به مصروف وا. کور کې زناناو بو یو بل سره خبرې کوله چې خوره یو طرف ته د مو لاس مړې پخې شولې او بل طرف ته مو واسو پیراته کور کې بو زناناو چې کله په تنور باندې مړای پخولې د قران حافظ بوي د تنور باندې مړای هم پخولې او بل طرف ته د قران پاک تلاوت هم جاری وو چې دالې بو لاس مړای پخې شولې بل طرف ته غوي واسو پیر تلاوت مکمل کوم. خور یو طرف ته د مو کولی د کور لوشي وینځل شول او بل طرف ته مو یو ضروري د لا اله الا الله ورد وکړو. لا اله الا الله میں تیرا کړل. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم سړی روزانه لا اله الا الله تیری، لا اله الا الله، لا اله الا الله سلوری تلاوت کوي، قیامت پورې زبو د قبر نه په داسې خلی صورت کې چګیږي چې د چهره بو د مخ بو سوال سم شپېژمي غوندې چڼ کیږي. دا د صرف مختصر عمل په وجه سره
موږ ته پکار دي چې د خپل وخت او د خپل ژوندون دا په نیکو اعمالو کې صرف کوو. حضرت ابو هريره رضی الله چې رمضان شریف میاشت وا او حضور صلی الله علیه وسلم مو ته فرمایل چې ابو هريره د موږ په جماعت کې د سرسوی غنم جمع شوي دي، ته شپې دغه غنمو پیرا کوا چوکیدارای کوا چې څوک د غنم یو نسی. نو دا فرمایي چې مو شپې چوکیدارا کوله چې په نیمه شپې باندې مو یو سړی ولیدم چې جماعت په دروازو کې داخل شو او تیز تیز قدمونه یې وخستل او سیخ روغه او غنمو ډیری سره کښېنسته باندې خپل جولای ته غنم اچول شروع کړل. مو په ورتراب کړل او سیخ مې ونیوه. مو ته چې ته غال یې او ته غلا کوې او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په جماعت کې غلا کوې، زه به تو سبو وخت حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کوم چې هغه تو باره کې څه فیصله وکړي، هغه فیصله به منظور وي. حضرت ابو هريره فرمایي چې هغه سړی ډېر چالاک و. مو ته سول زوري کول شروع کړل چې زه څه پېښور غال خو نه یم، یعنی مو د اغلا څه مو پیشا خو زه خو مجبور یم، اولاد مې وږي تږي دي، کور کې خوراک د پر څه نشته دي، مو مجبوری دو دې وجه نه زه دغه غلې جرأت مې کړه ده، ته مو دوری معاف کا او مو آزاد کا، زه بیا غلا نه کوم. حضرت ابو هريره فرمایي چې مو غي بند زړه خوښ شم چې یاره دا غریب ده او مجبور ده، دا مې آزاد کو. سبو وخت حضور علیه الصلاۃ والسلام مونږ په خپل باندې پښتنه کوله چې ابو هريره ای تو غلا وندې سوشول. مو ته گزارش وکړه د الله نبی غال خو مونږ ولا خودی مو ته غریب یا عیالدار یم، بال بچه دور یم، کور کې مې خوراک سره نشته دي، زه مجبور شوی یم، مو زړه په خوښ شم مو پرې شم. مو ته حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ابو هريره دا دروغجان ده، دا به شپې بیار سي. فرمایي چې زه بلې شپې ته ډېر څاک وې تنوست و چې دا چې نه نرسي چې زه بیا څخه فورا منسم. چې کله شپه نیمه تېره شوله دا سړی په هغې کیفیت سره بیا جماعت ترګاډ شو او غنم ډیری سره کښېناسته او په دواړو لوسو باندې خپل جولای ته غنم اچول شروع کړل. چې ته غال یې ته پرون روغلاوې نن بیا روغله یې غلا کوې. چې کله مو ونیوه د بیا مو ته سول زوري شروع کړل چې زه مجبور یم، زه عیالدار یم، زه بل بچهدار یم، کور کې مې د خوراک څه نه وو، مجبور شوله دا چار مې وکړله. حضرت ابو هريره فرمایي چې هغه سړی په ژبې باندې دومره تیز دومره چالاک و چې مو بیا زړه په خوښ شم، بیا مې پرې شم. سبو وخت مونږ حضور علیه الصلاۃ والسلام پښتنه وکړه چې ابو هريره ای تو غلا وندې سوشول. مو ته چې د الله نبی غال خو مونږ ولا خو مسله هغې مو ته بار بار سول زوري وکړل، مو زړه په خوښ پرې مې شم. حضور هريره دا ډېر دروغجان ده، دا به نن شپې بیار سي. دا فرمایي چې مو عزم وکړو او اراده مې وکړله چې دا چې نن شپې بیا وشي زه به دا ضرور حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې پیش کوم، زه به دا ازود نه کوم. فرمایي چې کله شپه نیمه تېره شوله هغه غال بیا په طرف باندې روغی او غنم بیا پټول شروع کړل. مو بیا ورته و چې نن خو چې څه وشو پرې نه ږدم. هغې اول ډېر سول زوري وکړل خو مو دا یې نه پرې شم. مو عزم کړی چې زه به تو حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې پیش کوم. چې کله دا په خبره باندې پوه شه چې مو داسې دا یې نه پرېږدي، هغې مو ته آخري خبره وکړله چې ابو هريره زه تو ته یوه قیمتي خبره کوم، که چیرې هغه قیمتي خبره تو خوښه شوله بیا خو به ته مو پرېږدې که نه، چونکې صحابه کرام د قیمتي خبرو ډېر مین وو په باندې. ته مو ته قیمتي خبره وشوه، که چیرې مو خوښه شوله زه به تو پرېږدم. نو حضرت ابو هريره فرمایي چې هغه سړي مو ته دا خبره وکړله چې ته کله شپې سملې نو آیت الکرسی یو ځلې آیا، آیت الکرسی یو ځلې آیا، د الله پاک طرف نه بو تو باندې یو حفاظتی گارد متعین شي، حفاظتی چوکیدار بو تو باندې متعین شي، د الله پاک فرشتہ بو تو ارد گرد پهراویر کوي. په دغه شون او جن او پیرای دا تو ته هم در نږدې نشي او د تو اهل و عیال ته به هم در نږدې نشي. حضرت ابو هريره فرمایي چې مو ته خبره ډېره ښه ولیده شله، نو مې دا پرې شم. مونږ سبا وخت حضور علیه الصلاۃ والسلام پښتنه کوله چې ابو هريره په غله دې څه وکړل. مو گزارش ورته وکړه چې الله نبی غال خو مو نیولی و خو هغې مو ته ډېره قیمتي خبره وښوله چې شپې سملې بیا ته آیت الکرسي تېروه
هغه فائدہ دا غدو چې توتا عیال ته به چیرې جن او شیطان ورنږدې نشي. مو ته دا خبره ډېره شاوه لګېدله او په دې انعام کې مو دا پریشان. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وخندل او بیا یې ته وفرمایل چې ابو هریره ته په دې خبره باندې خبرې چې دا درې ورځې مسلسل چې کوم سړی تو ته راتلو او تو نه غنم پټولو کوشش کوم دا سړی څوک و؟ مو گزارش دا وکړه چې د الله نبی مو ته خو نشته پاته. مو ته حضور فرمایل چې ابو هریره دا په خپله شیطان و دا خو ډېر دروغځان خدا خبره رښتیا ته کړې دو چې کوم سړی شپې آیت الکرسی ته راکي الله لا اله الا هو الحي القيوم دا آیات چې تیر کی نو الله پاک طرف نه و فرشتہ په د باندې متعین شي چې دا د دغه انسان ارد گرد حفاظت کوي. دغه انسان د اهل عیال ته جن پیرای شیطان هغه نږدې نشي ورتلای. نو عزتمند معزز سامعینو مشتفچار دی چې د زندګۍ قیمتي لمحات دا په نیکو یو عمل مختصر عمل دا د موږ د آخرت د نجات د پوره هم ضرور کافي ده او دنیا هم په هغې سره موږ جوړه شي. دنیا زندگی مو هم هغه سره د خوشحالۍ نه ډکه شي. چنانچه حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې یو سړی حاضر شو او گزارش یې وکړ د الله نبی مالی تنگ دستی میں دو رزق تنگی میں دو کور خرچے میں نه پورا کیږي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته روزانه مزدیګار نه ورستو دل مرستر گئے د پریوتلو نستو او دل مرستر گئے د پریوتلو نه مخکې ته دا کلمات سلوری آیا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا کلمات سلوری آیا تو رزق تنگی بو خاتمه شي. کتابو کې لیکلي دي چې هغه سړی 2 هفته ورستو بیا حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او حضور ته گزارش وکړه چې د الله نبی چې مال پیسہ بور درومي کومانا اوس پریشان آیا چې مال څنګه کوم دومره زیاته الله پاک مت روکړلا چې مودې پرا د مال پیسې سنبھولول مشکل دي. مشتو کې دي هر څړي دا خواهش تا چې هغه د بیت الله شریف حج ته لور شي او دا حج دا څومره د سعادت عمل دا انسان هغه د پرا په لکو روپۍ اول نه تیاری کی سفر مشقت گوشی دا پیسو خرچا گوشی دو د کور کار کاروبار نقصان خود هغه باوجود خلق ډیر شوق سره حج او عمره دی پرسی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی سبو وخت المنزنه ورستو په جماعت کې کښینیږي یا زنانا په خپل کور کې مصلی باندې کښینیږي چې مرستر ګربخیږي او لشکر چګه شي 15 منټه په هغې باندې تیر شي 12 منټه په هغې باندې تیر شي بیا دا سړی 2 رکعته یا 4 رکعته اشراق نفل کوي. دغه ته اشراق نفل یی حضور علیه الصلاۃ چې دغه 2 رکعتونو باندې الله پاک دغه سړی ته یو قبول حج او یو قبول عمره برابر ثواب الله پاک ورکوي. نو دا څومره اسونه سودو دو انسان حج دې پر څومره لره سفر کوي او څومره خرچا کوي او بل طرف ته صرف د اشراق المنز صرف د اشراق 2 رکعت المنز دا دی و قبول حج او د قبول عمره برابر ثواب انسان ته ورکوي. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی د مشوم المنزنه ورسته کاته اوابین نفل وکي مشوم المنزنه ورستو شپیج رکاتا اوابین نفل وکي الله پاک جل جلاله په دغه شپیجو رکعتونو باندې 1200 کولو قبول عبادت ثواب انسان ته ورکوي. 12 کولا چې کوم سړی په عبادت کې تیر کی او بل طرف ته صرف شپیج رکعت نفل وکي دا شپیج رکعت نفل دا د 1200 کولو مقبول عبادت نه زیات فضیلت لري. نو په دغه اعمالو باندې نه خو د انسان خرچا کیږي نه د انسان توانایي په خرچ کیږي نه د انسان صحت متاثره کیږي. وړوکی ستر نر او ښځې ځوانان او بوډاګان ټول دغه اعمالو اهتمام کوي شي. موږ ته دغه اعمالو اهتمام کول پکار دي چې د موږ زندگی قیمتي شي او قیامت پورې زه موږ د نیکو اعمالو کمای باره کې پریشان نه وو. خلق هغه دا چې هغه د دین خبره وروي
او په هغه باندې عمل کوي. عمل کولو دی پرا لږه خبره هم کافی وي او چې کوم سړی عمل نه کوونکا هغه دی پرا ډیره خبره هم نه کافی وي. حقیقت دغه دا چې دا مجلس او دا جلسه دا د یو عزیز طالب علم مولانا ظاهر الله صاحب د فراغت او د تعلیمی سلسله د تکمیل په خوشاله کې دا خبره د جلسه منعقده شوه دو. مناسبه خداوا چې د علم په فضیلت باندې او د علم په اهوا خو مو دا ضرورت محسوس کوم چې داسې مختصر اعمال دا علاقې خلکو ته وشول شي چې هغه خلک په دې باندې عمل کوي او د عمل په ذریعه سره هغه ته هم نیکي ملاو شي او د شولو په ذریعه سره الله پاک مستحسن نیکي روکي. حقیقت دغه دا چې دا ټوله علاقې باندې الله پاک خصوصي فضل او کرم کړه دا چې دوی په علاقې په علماو کې د عالم او د فاضل اضافه وشوله. دا یو اصولي خبره ده چې د علماو وجود د بقا لپاره ضروری ده چې په دغه دنیا کې په دغه کائنات کې علما موجود وي د کائنات نظام به صحیح چلیږي او چې کله د علماو وجود ختم شي د کائنات نظام به ختم شي د کائنات نظام به درهم برهم شي. ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په نقشو کې ټولو نه اهمه نقشه دغه دو چې علم به ختم شي او څومره پورې چې علم موجود وي قیامت به واقع نشي. قیامت بلا علم ختم شي نو قیامت بردرومي او علم به ختمي د علما چې علما موجود وي علم به موجود وي چې علم موجود وي نو قیامت به واقع نشي دا نظام به صحیح چلیږي او چې کله علما ختم شي علم به ختم شي الله پاک به قیامت واقع کی دا نظام به ختم شي. دی وجنا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي موت العالم موت العالم دیو عالم مرګای حقیقت کې دی پورا عالم مرګای دا د پورا عالم د مرګای دی یو عالم مرګای دا. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای چې مو د کشف په نظر سره وکتل چې ډېرې علاقې داسې دي چې هغه خلکو ګناهونو د وجنه د خلکو د بدو اعمالو د وجنه الله پاک جل جلاله فیصله نازله کی فرشتیر ولري فرشتو ورسوي د مځکې په مخ باندې چې کوم کله ابود دا د کله نستو نابود کوي دا تباہ برباد کو دا فرمانه ده. الله پاک د عذاب نازلولو اراده کړی وي پوسنه فرشتې لژلې وي او فرشته چې کله مځکې مخ باندې روشي هغه ویني چې څه طلبه لګیا دي او هغه د قرآن پاک سبق یایي د خپل ویستوز نه. فرشتې الله پاک ته گزارش وکړي الله موږ خو هغه د کلي تبا کولو دپاره راغلی وو خو هغه کلي کې مې څه طالبان ولیدل چې هغه د قرآن پاک تلاوت کوم هغه د خپل ویستوز نه د قرآن علم حاصلوم نو الله پاک به تو فرمایي چې طالبانو په وجه سره سلو کولو پورې د مو عذاب مؤخر کوي ورستوي کوي سل کولا پس بیا فرشتې سي عذاب ورکولو اراده کوي بیا په هغه بستای کې په کلی کې څه طالبان لګیاوي د خپل ویستوز نه سبق یایي فرشتې بیا هغه عذاب مؤخر کی. نو د علماو د طلباو په وجه سره دا کائنات نظام چلیږي دا ابودای دا شهرونه او دا کلی او دا فیکټری او دا کاروبارونه او دا مارکیټونه دا څومره سلسله قرآن او د حدیث مطالعه دا خبره بیانوي چې حقیقت کې د علماو د وجود د وجنه علماو د برکات د وجنه دا پورا نظام په دنیا کې چلیږي. او دا وجه دو چې ځنګل کې چارین پرند په غوري کې میژوي او په سمندر کې مچھلی کبون دا د طلبه او علماو د پر مغفرت دو غوړي ځکه چې د کائنات مخلوق ته پته ده چې دا طالب علم څومره پورې موجود وي دا طالب علم څومره د موږ وجود به هم موجود وي او چې کله طالب علم ختم شي د موږ وجود به هم ختم شي. علما واجب التعظیم دي مشتبه چار دي چې د علماو قدر کوو د علماو عزت کوو دغه احترام کوو او د علماو وجود دا د خپل ځون دی پره د بقا او د حفاظت ذریعہ وګڼو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په زمانه کې یو سړی و چې هغه ډیر ګناهګار ډیر بدکردار و خو چې کله هغه سړی وفات شو کې ولیدم چې الله پاک دومره علیشان مکان ورکړی دی په جنت کې هغه خوب لیدونکو سړی حیرانه شو
چې دومره ګناهګار سړی او دومره عالیشان محل پښتنه ونه وکړله چې تو ته الله پاک دومره عالیشان محل څرنګه در کړه ده. نو هغه سړی ورته وویل چې زه خو ډېر ګناهګار بدکاره بدکرداره سړی وم خو مو یو نیک عمل کړی وم هغه د یوه نیک عمل په وجې سره الله پاک مو د پاره د جنت فیصله نه کوله چې تو کوم نیک عمل کړی وم. نو ده ورته جواب کې وویل چې موی وارزه د نهر په غوړه باندې خپل لوس وینځلو اراده مې کړې وه او لوس مې نهر ته ور ډیبول چې مو ولیدم چې نهر کې لوندې طرف ته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه اوداس کوم. مو سوچ وکم چې زه پوس طرف ته لوس وینځم او امام احمد بن حنبل رحمت الله لوندې طرف ته اوداس کوي د مو د لوسو وببو په دبند وردنومي دا خو افتو د عالم د تعظیم خلاف خبره دو. زه د ایغ زوینار چیک شو سره روغللم او لوندې طرف تک کښېنستلم او لوس مې ووینځل. الله پاک ته مو دغه یو عمل ډېر ور خوښ شو او دغه یو عمل په وجې سره الله پاک مو باره کې د جنت فیصله وکړله. د یوه عالم تعظیم یې کړی و د یوه عالم احترام یې کړی و. دا علم څومره تعظیم قبل ده تاسو په دې خبره ځون پوه کوئ چې کله حضرت آدم علیه السلام او د فرشتو په منځ کې الله پاک مقابله وکړله. آدم علیه السلام علم کې زیات و هم زیات په د فرشتو نه. الله پاک جل جلاله فوراً فرشتو ته حکم وکړ اسجدوا لآدم تو سے آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. سجده ویلې ته وکړئ هغې سره علم ده هغې سره علم ده علم تعظیم ضروری ده. آدم علیه السلام ته تاسو سجده وکړئ ټولو فرشتو سجده وکړله صرف ابلیس سجده نه وکړله. ابلیس د علم تعظیم نه وکړ ابلیس شیطان د علم احترام نه وکړ چې چا د علم احترام نه وکړ هغه الله پاک راندای د دربار نه وایسته تو د علم تعظیم ویلې نه وکړ تو د علم احترام ویلې نه وکړ. باقي فرشتو د علم احترام وکړ فوراً یې سجده ورته وکړله. کتابو کې لیکلي دي چې حضرت میکائیل علیه السلام هغه فرشته دو چې هغې د ټولو فرشتو نه مخکې سجده وکړله چونکې هغې د علم تعظیم وکړ. الله پاک جل جلاله د په هغې په اعزاز کې دا فیصله وکړله چې د میکائیل علیه السلام په ټنډه باندې الله پاک پورا قرآن پاک ور ولیکم. دا د میکائیل چې تو د علم تعظیم وکړ د علم تعظیم ضروری ده چونکې په هغه وخت کې چاته سجده کول جایز وو ځکه خو فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړله او چونکې اوس چاته سجده کول جایز نه دي لہذا فرشته طلباو ته او علماو ته سجده خو نشي کوای خو الله پاک حکم ورته کړی ده چې تاسو به اوس د علم تعظیم کوئ. تعظیم دا ده چې طلبا او علماو دپاره په مځکې باندې خپل وزر غوړوئ. دا حکم الله پاک بل کړی ده چې تاسو خو مخکې سجده کړې وه اوس خو سجده بند شوې ده البته وزر غوړوئ د علماو او طلباو تعظیم کوئ. مخکې زمانه کې به سلاطین او بادشاهانو هم د علم تعظیم کوم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د وخت یو لوی فقیه هم و لوی محدث هم و. د هغې په درس کې هغې په سبق کې و طلبا راتلل او دنه به سبق ویل. یوه ورځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل سبق کې لګیا و طالبانو ته سبق ویل چې یو بل عمر ماشوم و چې هغه په لیارې باندې تېرېده. هغې چې کله دغه سبق کې ولیده نو روغی او هغه مجمع کې کښېنسته طلباو سره کښېنسته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر زیات سمجداره سړی و. هغې چې کله هغه وړکه لرې ځای نه ولیده ده وپېژانده چې دا سعادتمند وړکه ده دا ذهین او تکړه وړکه ده دا به دین خدمت دپاره قبول شي. چې کله سبق ختم شو نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ژڼکای روغوښته او هغې نه یې پوښتنه وکړله چې بچی ته څوک یې او چیرې روان یې؟ ته وویل چې زه خو خپلې مور د کور نه لږلی یم چې لوړ شه او چیرې دوبي خو ته کپړې وینځل زده کا ځکه چې زه یتیم یم او موږ په کور کې د معاش دپاره بل څه انتظام نشته ګاټې کوونکی مو بل سړی نشته ده. مور مې ته وایي چې د کپړې وینځل زده کا به چې کله ته کپړې وینځل زده کړې ته به کپړې وینځې او د کور خرچه به پوره کېږي. زه خو په هغې کې دغه زده کړې دپاره د کور نه وتلی یم. د امام صاحب ته وفکر چې بچیا هغه ژڼکي ته هم سبق ډېر خوند ورکړ. هغه به روزانه سبق ته راتلو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سبق کې به کښېنسته
هغه ژڼکي مور ته چا خبره وکړله چې ته خو خپل بچی لږې دوبي ته د کپړې مینځلو زده کولو دپاره او دا یې خو لوړ شي د علماو په محفل کې کښېنېږي خپل سبا کې په آرام سره چې بله رسته هغه وړکه د کور نه رووته نو مور هم ورستو غلې غلې پسې روانه وه او چې کله دا وړکه د امام صاحب درس ته ور ورسېده مور پسې ور ورسېدله مور هغه سخته په غوسې شوله او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته سخته په غوسې چې تو دغه وړکه موږ ول بیکاره کړ تو سره خپله د پیسې کمی نشته دو د مو وړکه مو هم د کار کاروبار نه ویسته امام صاحب ته وفرمیل چې بوډای مورې زه د تو بچي ته هغه هنر ور زده کوم هغه فن ور زده کوم چې دای ژم دای وي دای به د پیستې نه جوړه شوې فلودا خوري دای به روزانه د پیستې نه جوړه شوې فلودا خوري ابو ډای مور ته وایي چې موږ ته مړی نه میلاویږي او ته د نو امام صاحب هغه ښځه مطمئنه کړله چې ته لوړه شه چې روزانه یو دوبي څومره پیسې ګټي هغه مره پیسې بو زه دته د خپل جوب نه ورکوم خدای را سبق وایي ته دا د سبق نه محرومه کوم هغه مور مطمئنه شوله هغه لوړله روزانه به هغه ژڼکای راتله او د امام صاحب په خدمت کې امام صاحب نه سبق ویم او چې کله امام صاحب وفات شو بیا دغه ژڼکای د وخت یو لوی قاضي جوړ شو قاضي القضات چیف د ټولو قاضیونو نه غټ قاضي جوړ شو هارون الرشید زمانه وا هارون الرشید دغه قاضي صاحب ته وارثه یو خروق شاعر وغشته او چې کله قاضي صاحب هغه خروق شاعر وغړ نو ډیر خوندور مو ډیر زیات لذیذ مو حیرانه مو چې دغه شی نوم صدا نو بادشاہ نه پوښتنه وکړه بادشاہ ته چې قاضي صاحب دا دومره قیمتي شای ده چې زه په خپله باندې بادشاه یم چې میاشتو کې یو ځلې میلاویږي د تو علمي مقام دومره ده تو علمي مرتبه دومره ده چې دا به تو ته روزانه میلاویږي قاضي صاحب بیا پوښتنه ونه وکړه چې دا شاید دا څه شه نو هغه هارون الرشید جواب ورکړ چې دې ته د پیستې نه جوړه شوې فالودا یې دا فالودا دو چې د پیستې نه جوړه شوې دو په دغه وخت کې قاضي صاحب په سترګو کې یشک راغلی او بادشاه پوښتنه ونه وکړله چې ته ویلې جوړې بیا ده ورته وویل چې نن نه کې د مو استوز مو مور ته دا خبره کړې وه چې د تو بچای بو د پیستې نه جوړه شوې فالودا خوري کاش چې د مو استوز ژمدی وه د مو میرز ژمدی وه هغې دغه حالات لیدلي وه چې مو استوز چې کومه خبره کړې وه الله پاک هغه خبره رښتونې کړله نو الله پاک جل جلاله علم ته مرتبه ورکړې دو او د هغې مرتبې په بنیاد باندې فرشته هم د علم تعظیم کوي صحابه د بادشاهانو به هم د علم هارون الرشید په دربار کې چې کوم دا قاضي القضات و دغه ته موږ امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو ځلې جماعت ته روان و د وخت بادشاه دوا بچیون هغه د شاګردون وو دنه به سبق ویا او د پسې به ورستو تل چې کله امام ابو یوسف رحمت الله علیه جماعت ته غړېده او سپلای 12 ویاستله او دواړه بچون د بادشاه ول هغه سپلوي باندې چې سپلای زونس او زې جماعت ته غړې کو اتفاق سره دواړو لوس برابر په پرې وتل هر یو کس دا خبره کوله چې د وستو سپلای بوزه جماعت ته غړم او بل ته جنا د وستو سپلای بوزه جماعت ته غړم په دې معاملې سره اخر کې فیصله سره وکړه یو شهزاده خپل ریمول روخسته هغه هم ځکه باندې وغړاو او د وستو سپلای پوری ملک کې شیشلې یو کس د دوه کنارونه ونیو او د بل کس هغه ریمول د دوه کنارونه ونیو د ریمول او د سپلای دا جماعت ته غاډه کړلې ډیر لری زوینا بادشاہ په محل کې د بادشاہ وینځه ویلوړه وا کړکۍ نه هغه منظر کته هغه یو سوړس ویلای وکړ او وی ویل چې اصل بادشاہون خدا خلق تھا اصل بادشاہون خدا علما طلبا دي هارون الرشید په صفلوي سیخولو باندې چیرې څوک خپل منځ کې جګړې سره کوي دا خو د قاضي صاحب صفلای دي چې د بادشاہ زمن هغه صفلوي په سیخولو باندې یو بل سره جګړه اصل بادشاہون خدا خلق تھا علماء تعالی پاک مقام او مرتبه مشتته هم پچار دي چې د علماء تعظیم او احترام وکړو علماء وجود دا مجد پر د رحمت ذریعہ ده
دا موږ د پره د فضل او د کرم سره یاده موږ د علماو تعظیم کوو موږ د علماو احترام کوو دا د موږ فرض او فریضه جوړیږي نو فرشتو هم د علم تعظیم کړه دا مخکې زمانو کې بادشاهونو هم د علم تعظیم کړه دا اورنګزیب عالمگیر په د نږدې زمانه کې یو اده په زمانه کې یو عالم علامه جلال الدین نور الانوار مصنف ملا جیون رحمت الله علیه جی ملا جیون رحمت الله علیه دعا ورای سرو زرو سره پتاله کی تعالی لاو او اورنګزیب عالمگیر دمره مینه خوشول و چې یو ځلی په تله کې وتاله یو طرف ته ملا جیون رحمت الله علیه او بل طرف ته سره زر وچول سره زر ملا جیون رحمت الله علیه ته هدیه ورکړل بلې موقع باندې بیا نه خوشاله شو پورا د وزن برابر سره زر ملا جیون رحمت الله علیه ته هدیه په تور باندې ورکړی وو نو دا بچون دغه هم د علم تعظیم کړه دا او انبیاء هم د علم تعظیم کړه دا حضرت خضر علیه السلام دا د موسی علیه السلام نه په مرتبه کې کم و خو یو علم خضر علیه السلام سره و چې موسی علیه السلام سره نه و قرآن پاک کې کیسه او کہانی ډیره اوږده بیان شوی دو چې موسی علیه السلام شاګرد په تور باندې حضرت خضر علیه السلام سره تلو او سفر یې سره کوم نو بادشاهونو هم د علم تعظیم کړه دا فرشتو هم د علم تعظیم کړه دا انبیاء هم د علم تعظیم کړه دا موږ ته په چار دی چې موږ هم د علم تعظیم کوو